سوات کې د شخصي سکول تر سوري لاندې د سیمې جینکو ساينس ایکسپو کې یو شمېر ماډلې ایښودي دي. جینکې وایي چې دوی هم د ملک په ترقۍ کې لوی کردار ادا کولی شي که چېرې دوی ته موقع ورکړي شي. نیاز احمد خان رپورټ. سوات سیدی شریف ګلکته کې د میډل او های سکول جینکو په ساينس ایکسپو کې د خپل لاس جوړ کړی شوی ماډلې ایښودي چې پکې د فزیکس، بیولوژي، انجینیرینګ او نور علمونو ښایسته ماډلې شامل دي. جوړ کړی شوي شیان هم دغه جینکې ورغلي میلمنو ته ښایي او مقصد یې ورته بیانوي. موږ دا یو ښار جوړ کړی دی، دا موږ په څلورو حصو کې تقسیم کړی دی. یو زموږ سره دا پارک دی، دا د وړو د مطلب د ریفریشمنټ دپاره دی. عام طور پر جنکو ته چې د داسې پلیټفارم نه ملاویږي، نو زموږ سکول والا چې دی موږ له یو داسې پلیټفارم راکړو چې پای کې موږ خپل ټیلنټ وښایو، موږ خپل آرټ ټیلنټ وښایو، موږ خپل پریزنټیشن ټیلنټ وښایو. ایکسپو لیدو ته د طالب علمانو بشمول تعلیمي پوهان، د طالب علمانو مشران هم ورغلي ول او ماډلې خوښې کړې. دوی وایي چې داسې هلې ځلې د زده کوونکو لپاره د تعلیم برخه ده. ډېر ښه ایکسپلین کوي، په خپلو لاس یې جوړ کړي دي، ورکینګ هم دي او 3 ډایمنشنل هم دي. دا د ایجوکیشن یو انټیګرل پارت دی، لکه مطلب دا چې موږ ایجوکیشن حاصلو نو په هغې کې دا ضروري ده چې موږ داسې نمونه فنکشنز وکړو. خالي بس نوکري نمبرې دا پکار نه دی، پکار دی چې ماشومان ایجادات وکړي، ریسایکلینګ وکړي او بیا ډېر مخته لاړ شي. د ماشومانو جینکو د لاس جوړ کړی شوي داسې ماډلې پکې هم موجود دي چې په عملي ژوند کې په کار راتلی شي. په دغه موقع پوهانو دا هم ویل چې که چېرې د مستقبل دغه ساینسدانانو سره مرستې وکړی شي نو دوی نه لویې فایدې پورته کیدی شي. پوهان وایي چې د زده کوونکو دپاره داسې نندارتون د دوی د راروان مستقبل لپاره ډېر اهم دی. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، منګوره، سوات.